أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سورة الكهف 83 نمبر آیت. بڑے 83 نمبر آیات کی چې نبی علیہ السلام نے کوم سوالات شروع کړي امتحان پښو نو هغه دریم نمبر سوال ذکر کیږي چې ذوالقرنین څوک وو، د کوم ځای نه وو، کوم ځای ته سفر کړی وي، دا واقعیا څنګه و. مخکې موږ ویلو چې نبی علیہ السلام باندې درې سوالات شوي د یهودیانو په مشوره باندې چې د نبی علیہ السلام پیغمبري معلوم شي چې پیغمبر دی او کنه روح متعلق تاسو شو هغه مخکې د سورې بنی اسرائیل په اخر کې تر شوی دي. اصحاب کهف څوک او څوک اسانو هغه باس په دې صورت کې مخکې تر شو. او دریم سوال دا و چې ذوالقرنین څوک، نو هغه جواب دې ذکر کیږي. الله تعالی یسألونک او تاسو کې ستانه تاسو چاګه تاسو قریش کا او ورخدل او يهوديانو عن ذوالقرنین په بار د ذوالقرنین کې چې ذوالقرنین څوک دی. قل ورته وایا سأتلو علیکم منه ذکر، زرد جزم بیان کوم بتا سو باندې د هغې نه ذکر به بیان کوم د علیکم منه او د هغې نه ذکران ټکه چې کوم سیوا شوی د دې کې اشاره دی خبرې ده چې په دې قرآن کې به د ذوالقرنین پورا واقعیا نه ذکر کیږي، د هغې ځینې احوال به ذکر کیږي. ځکه تعبیر هم په ذکران سره وکړو، ذکر یو ستر اوالی پورې ذکر نه کې سلک احوال ذکر کی. نو معلومه ده چې په دې کې کوم واقعیا د ذوالقرنین د تفصیلی واقعیا نه سلک ونته کې احوال او د قرآن انداز اندسي دی چې کم تاریخي واقعیا ذکر کوي نو هغه مقصودی مضمون تر اخر نور پرې دي. کم چې مقصود نه دین دنیا سره تعلق نه زیاتی خبري هغه دغه ځای باندې پرې خوده کېږي نه ذکر کېږي. نو په دې وجه باندې قرآن وړاندې ذکر نه کړ. قرآن چې ذوالقرنین باندې څه ذکر کړي دومره ویلي دي چې یو نیک سړی و، بادشاه و، الله تعالی ورته د دنیا ټول اصلي اکثري اسباب د ژوند ورکړي وو. د دنیا درې اړخونو ته سفرې کړي دي، مشرق مغرب او شمال ته سفرې کړي دي د اسلامي نظام د قایمولو لپاره، د فتوحاتو لپاره. او بس دومره د دې احوال معلوم دي. باقي دا ذوالقرنین ورته ولي وي خپل نوم یې سو په کوم علاقه تر شوی دی، کوم تاریخ باندې تر شوی دی، د چا امتی او دغه باس په قرآن کې بالکل نشته. او چونکې دغه ضروري نه و نو په دې وجه باندې احادیثو کې هم نشته دی. صحابه کرام او تابعین هم د تپوسونه نه دي کړي چې هغوی هم نه دي کړي، نو دې نه احوال دغه شان پاتې شو، هغه معلوم نه شو. لیکن قرآن نه د مضامینو نه دومره معلومیږي چې کله ذوالقرنین باره کې دا آیتونه نازل شو نو یهودیانو ته صریح وشو دا خبره ټیک ده. ذوالقرنین باره کې چې قرآن څه ویلي همدغه دي، دا صحیح دي. او نورې ترازونه هغه وخت یهودیانو هم ونه کړل چې څوک او کوم تاریخ باندې تر شوی د چا نه مخکې د چا امت یو په کوم مرګ باندې و او دغه شان د کې خاندان او نسب یې څه و. یهودیانو هم تپوسونه ونه کړل، هغوی هم د تپوسونه غیر ضروري کړل. لیکن دا خبره یقیني ده چې کله قرآن ذوالقرنین ذکر وکړو نو دغه ذوالقرنین په دې یهودیانو کې معلوم دي، پیژانده چې دغه سړی دی. نو په تصریح وشو خبره باندې خاموش شو، دا ټیک نور سوالات یې پورته نه کړ. داسې معلومیږي دا چې ذوالقرنین په یهودیانو کې یو معلوم او معروف سړی و. لیکن دومره خبره وه چې د هغوی نه تعریف وکړو نو تاریخ باره کې تپوس که قرآن ذکر. بیا وروستنۍ زمانه کې چې کله په دې زمانه کې خاص کر یورپي ممالکو د تاریخ باره کې ډېره خواري وکړله چې تاریخونه درج شي، سابقه تاریخونه هم راجمع شي، د هغې نه فایده حاصله شي، نوي تاریخونه هم ولیکلی شي او تاریخ ته ډېر زیات اهمیت ورکړی شو. آثار قدیمه باندې کار شروع شو، د هغې کې د کتابونو راایستلو، د هغې نه د معلوماتو حاصلولو باندې کار شروع شو. نو دا یو خبره پیدا شوه چې ذوالقرنین به څوک و، کوم ځای کې پاتې شوی، دا سوالات د زمانې سره راپورته شو. په دې کې دومره معلومه ده چې د یهودیانو سره د چونکې د دې معلومات خو د یهودیانو سره و، څه حده پورې سوال هم هغوی کړی و. د یهودیانو سره چې کوم کتابونه دي، تورات، هغه هم دومره تحریف شوی دی چې صرف د تاریخ یو کتاب ته جوړ شوی دی، اصلي مسایل یې مسخ شوي دي، آسماني کتابو ته سړی نشي ویلی، دومره حد ته رسولی دی. او بیا تاریخي اقوالو کې دي دومره ګوتې والي دي، دومره ورانۍ پکې جوړ کړی دی چې په زرګونو واقعات یو بل سره پکې تضاد هم لري. یعنې دغه واقعاتو کې دوی اکثر اسرائیلي خپلې قصې جوړې کړي دي، پکې داخل کړي دي.
نو په دې وجه باندې هغوی کتابونه هم د سره بروسۍ قابل نه دي پاتې شوي چې څوک په اعتماد وکړي د هغې نه خبر راواخلي چې دا څوک. په دې وجه باندې د ذوالقرنین باره کې وروستانۍ زمانه کې چې کله تاریخ یو اهمیت پیدا کړو دې باره کې ډېر زیات اقوال او دغه شان د کې رایګانې مفسرینو نقل کړي دي چې دا سړی څوک په کومه زمانه کې تېر شوی دی. دې کې یو قول چې کوم دی د تفسیر روح المانی ذکر کړی دی. تفسیر روح المانی وایي چې د حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله وړاندې یو سړی تېر شوی دی، د هغه نوم ذوالقرنین په سکندر باندې مشهور. خو د دنیا تاریخونو هم دا ثابته کړې ده چې د سکندر او د ذوالقرنین په نوم باندې ډېر کسان دنیا کې تېر شوي دي چې هم یې نوم ذوالقرنین هم سکندر په دې نومونو ډېر تېر شوي دي او دغه ټول چې کوم دي بادشاهان تېر شوي دي، غټ خلک تېر شوي دي. په دې کې ځینې مسلمانان هم تېر شوي دي، ځینې کافران هم تېر شوي دي. تاریخونو دا هم ذکر کړی دی چې په ټوله دنیا باندې چې کوم حکومتونه خلکو کړي دي 4 بادشاهان داسې دي چې په ټوله دنیا حکومت کړی دی. او هغه 4 بادشاهانو کې یو عیسی علیه السلام دی، یو سلیمان علیه السلام دی عیسی علیه السلام نه، او یو ذوالقرنین د اسلامي بادشاهان دي. په کافرانو کې چې کوم دی نو نمرود حکومت کړی دی، بخت نصر حکومت کړی دی او دغه کافران غیر مسلمه خلک دي. اوس دې ځکه کې خبره دا شوه چې ذوالقرنین به کم ذوالقرنین د کومې زمانې وي. د روح المانی خیال دا دی چې د عیسی علیه السلام نه تقریبا 200 کاله مخکې یو سړی پیدا شو. ذوالقرنین او سکندر دواړه نومونو باندې مشهور وو. القاب چې کوم دی نو یونانی، رومي، مقدوني د القاب دي مختلف ځایونو کې. او اسکندریه نوم یو ښار جوړ کړی دی په خپل نوم باندې. دغه سړی دی چې پارس باندې حمله کړې ده، دغه علاقې نیولې دي او د خپل زمانې یو کافي غټ بادشاه تېر شوی دی. تاریخ دا دی د عیسی علیه السلام نه تقریبا 200 کاله وړاندې. نو روح المانی ذکر کړی دی چې همدا اقا سړی دی. لیکن ابن کثیر او نور مفسرینو په دې باندې سخت رد کړی دی چې دا قول صحیح نه دی. ولې صحیح نه دی؟ ځکه دغه سړی چې کوم د عیسی علیه السلام نه 2000 کاله وړاندې دی په پارس باندې حملې کړي، د علاقې نیولې دي. نو دغه سړی چې کوم دی نو دا آتش پرست سړی و، د اور عبادت کا مسلمان نه و. او ذوالقرنین باره کې خو قرآن خو صراحت سره ویلي دی چې نیک سړی و. پیغمبرۍ کې اختلاف دی چې پیغمبر وکنه او اقوال پکې شته دي، لیکن په دې مسله کې خو اتفاق دی چې دا مسلمانو او د اسلامي فتوحاتو او د اسلامي نظام د حاکم کولو دپاره یې د دنیا په 3 اړخونو باندې سفرې کولې. دا آتش پرست نه و. دویم قول چې کوم دی نو دا امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړی دی او دا قصص القرآن کې حفظ الرحمن چې یو لوی عالم دی، تاریخي عالم دی، هغه هم نقل کړی دی. دی وایي چې دا ذوالقرنین چې کوم دی دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې تېر شوی دی. او دا کوم چې د روح المانی ذکر کړی دی د عیسی علیه السلام نه 200 کاله وړاندې. د دې وزیر چې کوم دی ارسطو دی. ارسطو هم کافر تېر شوی دی، مشهور وزیر دی، کافر تېر شوی دی. نو دغه سړی یقیني کافر و. دغه د قرآن چې کوم تاریخ نقل کړی دی دغه ارسطو چې کوم وزیر دی او د هغه ذوالقرنین چې کوم پارس باندې حملې کړي دي د عیسی علیه السلام نه 200 کاله وړاندې تاریخ لري. دغه سړی بیخي نه دی او دا سړی بل دی. نو دا سړی چې کوم دی دی وایي چې د ابراهیم علیه السلام زمانه کې تېر شوی دی. ابراهیم علیه السلام هغه زمانه کې ژوند دی او د دې ذوالقرنین سره وزیر چې کوم دی دا خضر علیه السلام دی وزیر هغه به د لارې ښودلي. بیا ځینې آثارو په حواله او ځینې تاریخي اقوالو په حواله باندې د دام لیکلي دي چې بیا په اخره کې ذوالقرنین حج دپاره راغی مکې معظمې ته. ابراهیم علیه السلام سره یو ځای طواف کړی دی، د هغې نه بعد ابراهیم علیه السلام د څه وصیتونه کړي دي، د هغې نه بعد رخصت شوی دی. لیکن د ځینې نورو مفسرینو دا قول هم رد کړی دی، دا صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه دی چې اصل کې ذوالقرنین دا په بني اسرائیلو کې عالم تېر شوی دی. او بیا په ځینې تاریخونو دا ذکر کړی دی چې د دې عالم په زمانه کې حضرت دانیال علیه السلام در زمانې پیغمبر دی، هغه به ته رهنمایي ورکوله او دانیال علیه السلام ته به وحی کېدل، هغه به هدایات چې کوم دی نو ذوالقرنین ته ورکول. دا یو نیک سړی و. دا پکې غټ مشهور اقوال دي، یقیني نه دي. قرآن او حدیث تایید د دې نه دی کړی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو تاریخونو په دې کې ډېر زیات اقوال موجود دي، ټول د یو بل سره زبردست تضاد لري. په دې کې یقیني فیصله ډېر زیاته مشکل دی. دا څوک کومه زمانه کې تېر شوی. ما وویل چې دا د دې زمانې سوالات چې پیدا شوي دي چې خلکو تاریخ سره شوق سیوا شو، خاص کر د یورپي ممالکو. هغه زمانه کې د دې خبرو اهمیت نه و، نو ځکه یهودیانو هم صحیح اعتراض پورته نه کړو او بل چا صحابه کرام هم تپوس ونه کړو، تابعین او تابعین هم چا سوالات پورته نه کړو. دا مسله هم دغه شان کې پاتې شوه.
مونږ هم هغه ځای پورې یقین ساتو چې کوم قرآن ذکر کړی دی او چې کوم د قرآن نه علاوه خبرې دي مونږ تصدیق هم نشو کولی کېدای شي که رښتیا پکې ځینې خبرې او تردید هم نشو کولی نو دغه خبرې په خپل ځای باندې دي. خو ذوالقرنین یو کس دی الله تعالی د هغې باره کې ذکر کړی دی چې انا مکننا له فی الارض وآتیناه من کل شیء سببا یقینا موږ طاقت ورکړی او قدرت هم ورکړی مکننا قوت ورکول طاقت ورکول ځای ورکول دا ټولې معنی دي له دته فی الارض بزمک د یو لوی حکومت لارو قدرت لارو وآتیناه موږ ورکړی او دته من کل شیء سببا د هر قسم اسبابونه د ژوند او د فتوحات د څومره اسباب د حکومت هغه اسباب چې کوم دي نو من کل شیء هر ضروري اسباب د سره موجود فاتبع سببا دا ورپسې شو په یو لاره باندې سبب هغه چې د ویل کېږي یو معنی دا ده چې د خپل مقصد حاصلولو لپاره یې استعمال کړي دا سبب شو یو ځګین تصدیق هغې لپاره ګاډه استعمال کړي دا سبب دی معلومات چې کوم دی هغې لپاره لاره معلومه کړي دغه لاره ولا سبب دی نو دې ذکر کې د سببن دا معنی هم کېدای شي چې په اتبع سببا دې ورپسې شو په سبب اسبابو په استعمال پسې اسباب استعمال کړ نو دې نور خاطر ته ورسېدو او دا احتمال لري چې په اتبع سببا دې ورپسې شو په یو لار باندې په لار روان شو ځکه مقاصد حاصلولو کې لار یو سبب دی نو په یو لار باندې روان شو بیا داسې معلومیږي دا چې سببا د دویم سببا په معنا د لارې سره دی ډېرو مفسرینو همدغه رایي ده فاتبع سببا دا ورپسې شو په یو لار باندې یعنی یو لار باندې روان شو د فتح دپاره روان شو چې اسلامي نظام په دنیا کې حاکم شي حتی در هغې پورې اذا بلغا تر هغې چې ورسېدو مغرب الشمس زید پرېوتلو د نور ته کوم ځای کې چې نور پرېوځي هغه ځای کې انتظام ورسوه اوس کوم ځای کې چې نور پرېوځي د دې مطلب دا دی دا خو لفظي معنا مطلب یې دا دی چې مغرب طرف ته کې د انسانانو کم اخیرني آبادي چې هغې ته ځان ورسوه د دې نه اخوا بیا سمندر او سمندر نه خو انوار پریوت وجدها نو بیا مونږ د انوار تغرب وجدا پریوزي فی عین حمیه په یو چینه د خاټي کې داس یو ځای کې پریوت تر یو چینه د خاټي ده چینه د خاټي څه مطلب یعنی دا انسانانو اخیرنی آبادی و د دې نه وړاندې سمندر او د سمندر د اوبو ته کې توري دغه ځکه ښکاري نو بده تور سمندر چې کوم دی انداز معلومېدله لکه دا چې د خاټي و چینه بیا د سمندر نه اخو نظر نور کار نه کوي چې خو موجود دي څه شي نه ښکاري نور پریوت نو داسې مخصوصه شوه لکه د چینې په اخري سر کې چې پریوته راغی داسې مخصوصه شوه داسې نه دی چې د چینې کې ورننه و داسې نه دی ووجدا بیا موندو عندها په دغه ځای کې قوما داسې قوما یو قوم لره انسانان پکې اوسېدو قلنا موږ ویل یا ذا القرنین ای ذو القرنین اما ان تعذب یا دوی له سزا ورک قتلک واما ان تتخذ فيهم حسنا یا ول سره دوی سره معامله د خېګړي معامله وسره ولس یا تتخذ فيهم حسنا ول سبدي ودی کی خصبت پکې را پیدا کدا مطلب شو د ځین کې یو احتمال مخکې موږ دا ویل چې ذوالقرنین پیغمبر وکنه نو هغه کې د مفسرین یو قول شته چې پیغمبر نو که پیغمبر یې په دې صورت کې الله تعالی موږ ذوالقرنین ته ویل چې د سزا ورکړه نو ټیک دا وحی بوته شوی خو کدا پیغمبر نه عالمي نو بیا وته څنګه الله تعالی مخاطب کوي تور سزا ورکړه نو بیا ممکن ده چې دویم قول مطابق چې دغه زمانه کې پیغمبر بلو هغه پیغمبر ته وحی وشو د پیغمبر په ذریعہ باندې دوه خدای شو چې د خلکو سزا ورکړه لکه یو قول دار چې ابراهیم علیه السلام په زمانه کې پیغمبر او خضر علیه السلام چې کوم دی نو دای وزیر وو خضر علیه السلام هم هغه ته وحی کېدله یو قول مطابق پیغمبر او اگر چې په بل قول باقي دام د جونیک سره او دا شان ابراهیم علیه السلام خو مکه کې اوسې دا رسای خو ته نه کېدله لیکن بده کې قول موږ دا ویل چې دا د ابراهیم علیه السلام نور سره بنی اسرائیل کې دانیال علیه السلام زمانہ وا نو که دانیال علیه السلام زمانہ کې دي چې دانیال علیه السلام ته وحی شوی هغه ته ویل شوی چې څه ورته وایا نو دغه سوال بیا دا خطاب په واسطه سره شو د بل چا په واسطه ورته ویل شو اوس دا د چې تول عذاب ورک او یا به دې کې خاصه پت را پیدا کړي چې مسلمانان شي نو سوال دا ده چې آیا سړی یو ځګین ته لاړ شي کافران بیا مونږ د مخ سره وجل جایز دي که جایز نه دي کنه هغه ته دعوت ورکړي ماره په قران ذکر کړی دی چې دې خلکو ته په یو بل واسطه باندې دعوت را رسیدل لیکن دې خلکو قبول کړي نو کوم خلکو ته دعوت ورسېږي شرعي دعوت او داخله کې نه مني نو قتل جایز دي بیا ست خپل خو خلک دوباره دعوت لپاره به کسان ورلېږي
هم ټیک ده خبره ده ورولېږه کېدای شي که څوک مسلمانان شي او که یې نه ورلېږي نو هغه فرض پوره شوي دي دعوت ته میلاو شوی هغې قبول کړی نه دی وجلی هم شي هغه ټایم کې نو دې ځکه کې ممکنه ده چې د بل چا په ذریعه باندې د دې ذوالقرنین د رسېدلو نه وړاندې هغوی ته دعوت رسېدلی و لیکن دې خلکو قبول کړی نه و اما ان تتخذ فيهم حسنا یا پیدا که په دوی کې یو ښه صفت یعنی دې خلکو ته دعوت ورکړه چې ایمان راوړي ایمان ښه صفت دی چې هغه به کې پیدا شي د مرګ نه په خپله محفوظ شي خرې به دې جوړ شي قال ذوالقرنین ورته وویل اما من ظلم فسوف نعذبه نو هر هغه څوک چې هغه ظلم وکړه په خپل ځان باندې یعنی شرک او کفر باندې کلک شو او اسلام یې قبول نه کړو فسوف نعذبه زاد چې موږ به عذاب ورکړو یعنی مړه به کړو ثم يرد بیا به واپس کړی شي الی ربه خپل رب مخې ته به ځي چې کله مړ شي رب مخې ته پیش کېږي فيعذبه الله تعالی ول عذاب ورکړي عذابا داسې عذاب نکرا چې ناشنا عذاب په بل انداز باندې زما د عذاب نه په بل طریقه باندې کافرانو ته الله تعالی څنګه سزا ورکړي هغه الله تعالی معلومه ده چې په کومه طریقه باندې ده د ذوالقرنین خبرې خلاصه دا ده چې موږ دعوت ورکړو کم کسان چې مؤمنان شي کم کسان چې په کفر کلک شو هغې نه بعد به مړه کړو او چې کله مړه کړه الله ته به پیش کېږي بیا چې الله تعالی ورسره کومه معامله کوي نو هغه معامله به الله تعالی وکړي واما من امن او هر هغه چا چې ایمان راوړ وعمل صالحا وعمل یو وکړ نیک فله جزاء الحسنى نو د هغه لپاره بدله ده ښه او ښه بدله نور روایاتو کې دغه تفسیر شته چې بدله جنت وسنقول امن بوایو له هغه ته من امرنا بخپل کار کې یو سره د اسانه خبره به ته موږ وایو یعنی هغه سره موږ سختي بیان کوو چې کوم کسان ایمان راوړي